نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا رب العالمین آغی خلق لا ندی خبر تنبیح و خبرداری ورکی کہ مسلمان تا بسکیم و سازش نہ جوڑاوے کہ چاہم مسلمان تسکیم او سازش جوڑ کو اللہ بے نقاب کئی او اللہ بے پداسکیم و سازش کی پخپلا ورچے اللہ پاک پلا قرآن شریف کے فرمائی ولا يحيق المكر السيء الا بأهله حاق يحيق دا دے باب دے چھے یو ناشنا مصیبت پہ انسان نازل شے و داغن توشی نو اللہ فرمائی کہ سوک چا تسکیم و زادش جوڑائی دا دے وبال دا دے نتیجہ و دا دے پکڑ دکڑ دا بدی سکیمر باندے خدیرہ اچھے و تاوی بیتے دیتے نشی بچ کے دے او بیا بالخصوص دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کے اللہ ہدایت نازل کردے دے چی دا کافران چی سمر دی پا مختلف طریقوں دا نبی علیہ السلام خلاف سکیم سازش خفیت تدبیر توائی پٹ چی سوک خبر نشی ہو چاہتا سوک یو دا سے دا نقصان لارا جوڑا کی منگو تا سازش وائیو سکیم ہوتا وائیو نو اللہ ہوئی چھے دی باند چے سمرہ دا حضور پاک و دا صحابہ خلاف سازش کنا اس کی منہ جوڑائی اللہ بے پکڑ گئی دے سازش نبا اللہ رسول اللہ مبارک و صحابہ بچ گئی و دی بنی سی وبال انجام بے پدوی دے فلا ينظرون الا سنت الاولین ویو گورے کنا پخوانو خلقو چے دا پیغمبرانو خلاف کم سازشون جوڑ کریو دا نیکانو دا صالحینو خلاف کم سکیمون جوڑ کریو آسنگ شواو گو رہے تاس فرعونیانو گو رہے نمرودو گو رہے قارونو گو رہے عادیانو سمودیانو گو رہے ویدیم ناغ انتظار کے اللہ فرمائے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اللہ وی زمان طریقہ کو بدلے گی نا کدید آ سادہ چا اسکیم جوڑ کا اقا سے سزا چے میں غیلہ ورکڑے وا ابدویلہ ورکو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ جلیل القدر پیغمبرو برگزیدہ ہستی انبیاء ہو دا اللہ مقربین بندگانی او داغه رشتہ دارو مفسرین وی سو کوئی دترز ویو داغه نو قارون قرآن ذکر کرے مالدارو
مال او دولت ور سره دومره چې قرآن شریف کې الله فرمایي وی صرف چابیانې به غونډې ډلې ګرځولې، یو کس نه، د خزانو چابیانې دا یو کس نشوې وړي، دو نشوې وړي، ډلې به وړلې، هغې به باندې به بوج به درنې به وې، دونه خزانې او ظالم سودخور و سودونه به کول، خلکو له به په سود به پیسې ورکولې او بیا به یې هغه شی قابو کړه سودخور. او په کچه کې به خلکو غریبانان محتاج پیسو ته، په کچه کې به د خلکو نه فصل واغېسته، ها دا پیسې والا په لږو پیسو، او چې پوخ به شو بیا به په ګرانو خرڅه، او چا نه کور او چا نه ځمکه دا به قبضه کول. ډېر ظالم سړی و، مال ډېر و، دولت ډېر، ځان له یو بنګله د سرو زرو جوړه کړې ده، نقش و نگار ټول د سرو زرو، د اس زین د سرو زرو، د اوښ چې کم باندې سورلي کوله د هغې چې کم د پاسه پکې نه هغه شی د سرو زرو، بلا غلامان و وینځې وې او هغې باندې به هم ظلمونه کول او زیاتي به کول. د دولت او د پیسې هوس یو انداز ته رسول. حضرت موسیٰ علیہ السلام هغه زمانه کې چې کم زکات و، زکات اوخو طریقې زمونږ د دې په شان نه وه، جدا وه، هغه ورته وی ګوره زکات ورکړه، د خدای په مال کې مال دې ډېر زیات دی، زکات ورکړه. ایمان مې در باندې راوړه نو دا مې بد کړي دي، منځ کوم دا بد کوم، روژه نیسم دا بد کوم، ذکر کوم دا بد کوم، زما مال کې قبضه ورکوم، دا خو ما په خپل مټو ګټلی دی، نو سوس مانه ته پیسې غواړې، ټیکس غواړې. حضرت موسیٰ علیہ السلام ورته فرمایل چې زه ځان له نه غواړم، زه خپلو بچو له نه غواړم، زه ویم چې ستا کم غریبانان نوکران او مزدوران دی هغوی له ورکه، ستا چې کم رشتہ داران غریبانان دی هغوی له ورکه، ګاونډیانو له ورکه، ځان له دې وګټې که نه ما هم ګټه کړې، دوی دې هم وګټې که نه. موسیٰ علیہ السلام پورې به ټوکې کولې، دې خلکو نه خیراتونه غواړي، دې خلکو نه زکاتونه غواړي. منافقو مسلمان په خولې و خو دننه منافقو. او موسیٰ علیہ السلام له چې الله کوم عزت ورکړی و هغه یې نشو برداشت کولی، زغملی نشو، حسد یې زما ورونو حسد ډېر خطرناک شی دی، مسلمان سره حسد به بالکل نه کوي. که د چا په زړه کې مسلمان سره حسد دی په خپله سوځي ظالم. حسدي سړي کې څو نقصانه دي ګوره، حاسد تاسو کې مشته خفه کېږو به نه زمونږ د مولیانو کې هم بعضې شته. حسدي سړی چې بل له خدای ترقي ورکوي دی سوځي، زړی سوځي چې دا ولې دله ترقي میلاو شو، دی بیا د هغه غیبت هم کوي، دی بیا د هغه سپک هم وایي، دی په خدای پاک اعتراض کوي، دا عزت او مال او دولت او علم دا خدا الله په لاس کې دی، خدای ورکړی. حاسد ته د خدای سره دشمني کې د خدای کار دی بدی شو. نو قارون کې دا حسد، موسی علیہ السلام سره بغض، حناد، او دا هغه چې الله کوم عزت ورکړی او کوم قدر او بني اسرائیل به تورات و د دې سپیره دا بدی شو. او دا به ورته موسی علیہ السلام نصیحت کو، نه به یې منه، پروپیګنډې به یې په شیشه کول. نو یو ځل یو سکیم جوړ کړه، ګوره سازش، کیسې اوږده ده هغه ټوله ته نه ویم، هغه بنیادي ټکې درته ویم. یو ځل سکیم سازش جوړ کړه، حضرت موسی علیہ السلام بني اسرائیلو ته لګیا دی تقریر کوي، بیان کوي، د یو ښځې له جینۍ له پیسې ورکړې وې، وی ته په ډک مجلس کې پاسې او به موسی علیہ السلام به د خراب الزام ولګي په پیغمبر باندې چې دا الزام ولګي خو برباد شو. په داعی باندې او په نیک سړي کې دا الزام ولګي خو تباه شو. بیا خو خلک وایي ښه مونږ ته یو څه وایي کوي بل څه. موسی علیہ السلام چې کله تقریر شروع کو، بیان یې شروع کو، خو داسې بیان و چې د خلکو سترګو نه اوښکې وبهیولې، زړونه ورپېدل، دا ښځه پانسېده، دا مو یارېده. ډک مجلس ته قارون ولې غلې غوندې اشاره ورکړه، ښځه پاسېده. موسی علیہ السلام ورته ویې سره پاسېدې؟ وایي ښه یو خبره کوم ټول قوم ته مخامخ، وایي دې تاسو ته نصیحت کوي او تاسو ته وایي نیکي کوئ ګناه مه کوئ، ما سره د ګناه کړی. بس خو چې دا خبره وکړه، دا خو په موسی علیہ السلام الزام راغی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام او دے قارون سره یو دو کس نورم په دې سازش کې شریک ہے. بس موسیٰ علیہ السلام هغه ښځې ته ووایي وایي ستا دې په هغه ذات قسمې چې کوم ذات ما ته دریاب اوښله او زه یې پې پورېسته، هغه ذات چې دریاب کې ما ته لارې جوړې کړې او ما سره بني اسرائیل راوستل، هغه ذات باندې ستا قسمې چې فرعون یې راونیوه سره د لکونو لښکر او په بحر قلزم کې غرق که، ستا دې په هغه ذات قسمې رښتیا وایه. او چې دی ورته ووایي نو دا ښځه په رپېدو شو. وایه وایي شابه وایي زه دروغ نشم ویلی، دا ما ته قارون پیسې را کړې، ډېر لوی دولت یې را کړی چې دغسې مجلس کې په موسی علیه السلام الزام لګي. دوله سازش او سکیم یې جوړ کړ. خلکو ته خو پته ولګي د قانون په حضرت موسی علیه السلام غوسه شو، اللهم خذه، خدای وینیسه. الله دا ما دا قانون دا ما خلاف دا سازش دا سکیم ما برباده، الله ته یې راونیسه. او چې الله یې راونیسه نو فوراً ځمکه کې د دې کونډو ورغیب شو، وردن نشو په دې ځمکه کې تر کونډو. او د چیغې کړې اے موسی معافي غواړم، وی خدای نور یې راونیسه د دې نامه پورې نور هم وردن نشو، الله نور یې راونیسه د دې ماری پورې نور هم وردن نشو، الله نور یې راونیسه په ځمکه غیب شو. څه شو دولت، څه شو بنگله، څه شو د هغه سرو زرو زین والا اس، څه شو هغه اوښان، څه شو هغه مرایان، څه شو هغه غلامان، څه شو هغه وینځې، څه شو هغه بلډینګ چې د سرو زرو نقشو نگارې پې کړی و، څه شو هغه خزانې. چغې وی چغې وی چغې وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې خپه تاویږي ورور لاندې روان دی. او چې هغه کمې ملګري دوه کسان هغې خو ترې وروسته شو، هغې ویې ځکه خیر د خزانو چابیانې خو مونږ ته معلومې دي مال به زمونږ شي. وی الله داسې نه ده، ده سره چې په دې سازش کې څوک شریک وي سره د ده د هغه بنګلې او د دولت غونډ دا غیب کا چې خلکو ته پته ولګي چې د دولت دغه مثال دی او دا د پیسو د لالچ مثال دی. هغې سره خدای ټول غرق کړ، په ځمکې یې راښکل. ته چې کله مصر ته لاړم مونږ لاړو یو ځای ته، یو علاقه د فیوم ورته وایي د موسی علیه السلام علاقه ده، او بیا یو ځای کې مونږ کوز شو جومات و د کوټې شاته هغې ته د سړک په غاړه یو لوی خلک ورته بحیر قارون وایي. حقیقت نه الله خبر، خو خلک ورته ځکه ډېره زمانه تېره ده خلک ورته بحیر قارون وایي. سمندر دریاب ته لرې دی، نشته ورسره نږدې، او داسې په میلونو باندې پلنه ده او په میلونو اوږده سړک په غاړه باندې او تکې تورې اوبه دي مالګیجنې. دا نه چې ګنې دریاب نه ورته دغه راغلی ده وله راغلی ده بحر قلزم دریاب لرې دی، د هغې نه وله ورته نه راغلی. خوا کې لا درې نیل بیږي، هغې خوږې اوبه دي، خشته اوبه دي، او دې کې خلک یو سم دقه ترخې اوبه وایي دا هغه ځای دی چې کوم دی د قارون ظالم بنګلې وي او د هغه جایداد او د هغه خزانې وي، هغه ټول دقه دی په ځمکه ننوتي دي او دریابي تکې تورې او مالګیجنې څښا او بدبویه اوبه په هغه ځای کې راختلې دي او داسې په میلونو یو د اوبو ډب ولاړ دی. موسی علیہ السلام تسکیم و سازش جوڑ اللہ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ. دې انجام به هم دې خلکو لذي چې څوک چا تسکیم او سازش جوړ. عبدالرحمن بابا مخکې ویلي دي کوهی مکه نه د بل سړي په لار کې چرستا به د کوهي په غاړه لار شي. کوهی مکه نه د بل سړي په لار کې چرستا به د کوهي په غاړه لار شي. دا ابو جهل رسول الله صلی الله علیه وسلم تکوی کنسته ورته پته و چې دی د هر چا تپوس ته دی د دانې د قسته نه جوړه کو کیو کنسته او د هغې د پاسه د سانګې مانګې واچولې او خاوره یې پرې واچوله چې د پاس نه پته یې نه لګي. چاته یې ورته ووایه چې دغسې هغه بیمار دی چې زما تپوس ته راځي دی کې به لاندې وغورځېږي او پریوت خاورې به پرې ځي 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 ما داسې کوی جوړ کړو چې د خولې نه تنګ او ویښې کوله و چې مونږ پرېږدو نورې خاورې به غورځېږي چې راوباس وي د قسته نورې خاورې غورځېږي به دې کې به بېغمه شي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به تپوس کو پوښتنه ور روان شو جبریل علیه السلام دې څه کې وایي دې سړي تپوس کوم وایي کوی یې درته کنستی دې نه مخکې قدم وانهلی لاندې تاترین کوی دی
او مکه خو شکلنه ځمکه ده، تا ترین کوی دی، خولې تنګه ده او یخې کولاو دی، د پاسه سانګې مانګې ښودلي. سازش واپس شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس شو. هغه ته چاوي ویا خو واپس شو دغه ځای نه، بس دماغ یې کار ونه کړ، رامنډه کړه چې راشه د ما تپوس وکړه. ما خواله رالی شا به راشه لکه مونږ ویل لکه راشي پیالې چای به وڅښې، نوړی روټۍ به خورې، خو چې راغلی وال خدای په خپله پکې وغورځو. کوهي مکه نه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي پکې پرېوت، چې پرېوت چغې کړې پکې لاندې هغه چې بره خاورې مورې هم پکې ور پرېوتې، او چې خلکو رېسته او د کوي په غاړه خپې خو د نورې خاورې ور پرېوتې، همغه چل ورسره وشو. مخ سکیم کې سازش کې په خپله ګیر شو، اله مړه مخ اخوا چې د غاړې نه ګورې نیم خو په خاورو کې غیب شو. اوس څوک و نرم پایق قطع کوو، خو دا نوره غاړه پرېوځي، سړی خو بېغمه کېږي. د هغې د پاسه رحمت للعالمین، هغې د پاسه رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رحم جوش کې راغی. وی زه به راوباسم، خو یاره په یو شرط چې ایمان به راوړي. وی راوړم ایمان، خو ما وباسم رم. نبی علیہ السلام مبارک وی غاړې ته ورغی، د معجزې په بنیاد لاس ښکته شو، د مټې ونیو بار یې راوایستو. ځکه نو اوس ایمان راوړی که نه، یاره وی ما د جادو منه، خو نن خو ډېر خطرناک او غټ جادو. سکیم او سازش خطرناک شی. سازشی سړی یاد وساتی د آخرت ګناه درته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د یو مسلمان په قتل کې په دوو ټکو شریک شو. سکیم خو ډېره لویه خبره ده چې چاته د سکیم خو مختلف قسمونه دي که نه، ډېر قسمونه دي. چاته لار کې ناست وي، هغه په دې لار را روان دی، شا به راځه پرې ټوپک د چاله یوړو، چاته د بل په سر خرابه چغلي دروغ وي، بل پې را ګرمې، مختلفې طریقې دی سکیم. خو چې په دوو ټکو څوک د چا په مرګ کې شریک شو، په دوو ټکو د قیامت پر ورځ به په تندي د پاسه لیکلي آیس من رحمت الله، د انسان د خدای د رحم نه مایوس دی. اگر لوی میدان کې به د خدای رحم پدې نه کېږي. نبی علیہ السلام فرمایي د الله سل رحمتونه دي، سل یو رحمت یې را لېږلی دی په دا دنیا کې تقسیم کړی. وی دا مور چې په بچي رحم کوي، دا هغه یو رحمت تقسیم کوي. دا پلار چې په بچي رحم کوي، دا هغه یو دی. حتی چې اس کله کله په بچی باندې خپه کېدي، نو زر خپه اوچته کې بچی چغې کې، اس کې چرګه کې په خپلو بچو رحم شته که نشته. دا د خدای هغه یو رحمت دی. په دې ټول انسانانو، پیریانو، په دې ټول مخلوق، په دې چرګانو پاسونه یې تقسیم کړی دی. څو پاتې دي؟ یو کم سل رحمتونه پاتې. یو دونه ډېر دی چې دا په خلکو کې خور دی. په ښځه رحم د ښځې په خاوند او په بچو د یو کم سل یرحم الله بها عباده یوم القیامه. قیامت پر ورځ به الله په یو کم سلو په خپلو بندګانو رحم کوي. یو کم سل. لیکن د دې سازشي سړي چې د بل مسلمان په قتل کې په دوو ټکو شریک دی، د هغې نه بار دی، په ده نه کوي دا رحم. سکیم سازش خطرناک جرم، ډېره لویه ګناه. نو سازش او سکیم بل ته جوړول، د بل د پنساولو کوشش کول، د بل د ګیرولو کوشش، د بل د بېعزتۍ کوشش، د بل د مرګ د پاره سکیم جوړول، د بل د مالی تاوان د پاره سکیم او سازش جوړول. دا ګورې د الله قرآن وی هل ینظرون الا سنت الاولین. د هغې خلکو د قارون او هغه انجام ته ګورې، هغې ته ګورې. د الله فیصله نه بدلیږي، نه د الله فیصله څوک یو ځای نه بل خوا اړولی شي. نو سکیم سازش نه به ځان ساتو انشاءالله. مسلمان مال به خپل مال ګڼو. خپل څنګه؟ داسې نه ګوره چې ته وایې د مسلمان مال زما دې راشه بس جیب کې واچوه. نه، د خپل مال په شان، لکه زما خپل مال کې زه یم چې ما نه څوک غلو نه کړي، ډاکه ونه کړي، سازش جوړ نه کړي د مسلمان، هغې ته به هم نه جوړ. زما بچو ته او ما ته څوک سازش جوړ نه کړي، نو بل مسلمان ته د هغه بچو ته به سازش نه جوړه. زما عزت ته څوک سازش او سکیم جوړ نه کړي، د بل مسلمان عزت ته به سازش او سکیم نه جوړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې
چې راغی یهودیانو سره یو معاهده کړې په هغې کې یو قوم بنو نذیر معاهده کړې وه چې د یو بل د دشمن مدد به نه کوو، یو بل سره به جنگ جګړه نه کوو، د یو بل خلاف به نه کوو، سکیم سازش وغیره دا به د یو بل خلاف نه کوو. چې د مسلمان د لاسه یو دو کسان کافران وجل شوي په غلطۍ او د هغې دیت نبی علیہ السلام مبارک ورکو، سلسلو خان 200 خان او ډېر شوي. نو حضور پاک دی بنو نذیر ته سوال جواب وکړو که تاسو ما سره په دې دیت کې لږ تعاون وکړئ. هغې وی بلکل صاحب حضرت راشه موږ د سره پوره تعاون کوو. نبی علیہ السلام سره د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بعضې ملګرو تشریف یوړو د بنو نذیر علاقې ته، او هلته کې هغې ورته د دیوال سوري باندې ښه مدیدار څادر او ګدی او بستر مستر برابر کړ. وی حضرت دلته کښېنه موږ دله انتظام کوو چې څه مو وس کېږي دله راغونډو، او مینځ کې یو سازش او سکیم جوړ کړه، څنګه سکیم او سازش بری سړی کوټې ته وخېجو، د میچنې پلې وله ورکړو. وی دلته به کېنم خو چې څنګه کېني دا پل به پې د بره نه راغورځوی. او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کېناستو، حضرت جبریل علیہ السلام وله زر راغی، وی هله پاسه بر سړی ناسته او د میچنې پل راغورځوي. او حدیث کې راځي چې جبریل علیہ السلام خپلې وزرې خورې کړې او حضور پاک د هغه د وزرو لاندې ووت. الله حفاظت هغه بنو نذیر سره بیا هم حضور پاک ورته سب په خپل دولت نازېدل، په خپل مال نازېدل. موږ اهل کتاب یو په هغې نازېدل او مسلمانانو پر ټوکې ټقالې به کولې. الله ورسره څه وکړل؟ حضور پاک مبارک څه موده پسې بیا یو خلاف ورزي وکړه، وی دا وطن به پرېږدی مدینه او ځای به خیبر ته. کم مال وړی شی یو څه چې کم نه شي وړی هغه به زموږ د مسلمانانو غنیمت وي. لاړل خیبر ته وتښتېد، مال مسلمانانو ته غنیمت پاتې شي، ځمکې مسلمانانو ته غنیمت پاتې شوې، باغونه مسلمانانو ته غنیمت پاتې شو. څه شو؟ مال دولت سم شي هغه ځمکې. او بیا غزوه خندق کې خدای پاک هلته ټول مردار کړل. دومره خطرناک شی د سکیم او سازش دا به نه وی چې زه په چاته سکیم جوړوم، پښتانه وي نن سبا دیوالونه ملوي. دا که هغه وخت ښکاره نه شي، څه موده پس به پته ولګي، وروسته به پته ولګي، وروسته به پته ولګي، وروسته به پته ولګي، خبره پټه نه پاتې کېږي. او که مړه د انسان نه پټه شوه نو الله نه پټېږي، د الله د فرشتو نه پټېږي. د عزت څوک ورکوي؟ الله. مال څوک ورکوي؟ الله. بچی څوک ورکوي؟ الله. نو ظالمه ستا ولې پردی مال، عزت، علم او پردی بچی بدي شي؟ ای سپیره چې سازش او سکیم جوړی چې دا ولې عزتمند دی، دا ولې مالدار دی، دا دله ولې خلک عزت کوي او خلک یې قدر کوي؟ ظالمه ظلم ولې کوي؟ مه کوه داسې. الله که رونیولې نو بیا د الله د پکړ نو د الله د نیولو نه نشي بچ کېدی. د حضرت یوسف علیہ السلام رونو سکیم جوړ کړه که نه کړه؟ ټول اتفاق وکړه. هو زمونږ مور و پلار د یوسف سره مینه کوي، موږ سره نه کوي. دا زمونږ پلار څه کوي، دا مور څه کوي. او یوسف کې بس د بعض انسان د مور او پلار بعضې بچي زړه ته لږ زیات نږدې وي، نو ټول بچي د لاس ګوتې وي، د لاس ګوتې. خو بعض انسان بعضې بچي سره لږ د زړه نه زیاته مینه. یوسف سره مینه کوي، موږ سره مینه نه کوي. نو سازش یې جوړ ورګه دا یوسف په د مخې نه خوا کړو، نو چې دی لر شي نو د پلار مینه به موږ سره قدرتي پیدا شي. بابا موږ ځو لوبې کوو، بابا موږ ځو چکر لګو، ګوړ دوړ کوو، منډې وو، ځنګل ته ځو. یوسف را سره پرېږده چې دی ماشوم دی، چې دیم ځان سره بوځو او دیم لږ خوشحاله شي او خوشحالي وکړي. انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. بچې یریږم تاسو چې کوم خوا شرمخان پکې ډېر دي، هسې نه شرمخېده نه ونه خوري. تاسو به خپلو لوبو ټوقو کې مصروف یې، غافل به یې دا بچې به نه شرمک وخوري. او بابا دا څه وی؟ موږ لویه ډله یو او 11 کسان یو، 10 کسان یو مضبوط پهلوانان،
او مونږ به د ده حفاظت نه کوو د ده به مونږ حفاظت کوو دی راسره پرېږده پلار مخکې به اوچت که ښکلو به په اوږې که یوسف چې پلار پوه شي چې دې خو مینه زیاته ساتي خو چې هلته یې بوته نو جامې یې ترې وویستلې او یو شال پیو په هغې کې یوسف علیه السلام ورغورځو دا د دې سازش او د سکیم چې دا د کوې کې مه غورځو او موږ ته ځو نه دې ته څو بورقه پکې ور شته چې دې کې نه څوک کلی شته نه بل څه شته هم دې کې به مړ شي او کمیس یې وله وویسته او ښکار یې کړی و چې ته د هغه ښکار په وینه باندې هغه کمیس رنګ او یو شرمخ یې رانیولی و چې ته هغه یې راوسته یعقوب علیه السلام ته مخامخ ودرو ای بابا دغه دی مونږ لوبې کولې چکر هم و او استاد وی یوسف دې شرمخ وړلی دی دا هم دله راوستی دی او دې کمیس دی یعقوب علیه السلام ته ډېر هوښیار شرمخ نه دی دی خو نو پېښ شوی که نه ډېر هوښیار نه دی چې زما بچی چیر پارکو کمیس روغ دی دې کمیس مخکې ناست و اړو سوچ یې نه وکړه چې دا کمیس هم لږ غوندې وشلو روشلو دا څنګه شرمخ و چې کمیس یې ترې روغ وویست او شرمخ ته وایي ته زما بچی څنګه خورې تاله دا طاقت چا درکړی چې ته زما په بچي په یوسف حمله کې او زما بچی خورې شرمخ ورته ګویا شوې زه پیغمبر زه خوړی شم او د پیغمبر بچی زه خوړی شم نه بابا نه داسې نه ده آها الله څه چل وکړه ورسره الله هغه یوسف د کوی نه راوویسته په لاره قافله تېرېدله هغوی برقه ښکته کړه چې ښکته یې کړه د یو پورې خط بار راووت او بهترین اعلی کمیس قیمتي کمیس جبریل علیه السلام د جنت نه راوړه ورته یې ور واچوه او چې هغوی څنګه راوویسته وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال یا بشرا هذا غلام دا خو هلک دی او واسروه بدعا ځان سره مصر ته یوړه او په مصر کې خرڅ خوشحاله مصر کې خرڅ چې مصر ته لاړم هلته کې زموږ ملګري یو بازار و تنګ بازار لکه څنګه چې په دې پېښور کې دا بعضې تنګ تنګ بازارونه دي دا منیاري پکې خرڅېږي دا دې تنګ یو بازار ملګری وی اوس ټیک دا خو هغه بازار نه دا خو نوي جوړ شوي نوي دوکانونه دي وایي دا بازار په هغه ځای جوړ دی چې کوم بازار کې یوسف علیه السلام خرڅ شوی کوم ځای ته خدای ورساو ایسا خو اوږده نه ما مخکې هم کړې ده او بیا به یې د څه وخت وکړم الله پاک یوسف علیه السلام کوم ځای ته ورساو د مصر بادشاه شو او همدارونه بیا لاړل غلیله چې قات راغلی و او هغې یوسف علیه السلام ته ودرېدل دی هغې وپېژنده چې دا زمارونه دي خو دوی ونه پېژند تاج یې په سر و دوی خو یې بس ختم شوی به یوسف یعقوب علیه السلام به جړل ورپسې وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم سترګې تکې سپینه وتې نظر ته تللی جړل به غریب بچي پسې خدای دې بادشاه جوړ کړه رونه ورلل موږ له غله راکړه ها غله یې وله ښه ډېره ورکړه او ورته یې وی د موږ یو ورور بل هم دی د یوسف علیه السلام یو خپل ورور و سکا بنیامین د هغې سم راکړه وی ورکړه د هغې سم د هغې هم سم ورکړه او چې تلل نو دا سامان مامان دا پیسې دا وله په دې بوجو کې واپس واچوې کور ته لاړل او بیا ورته وی بل لور خو مې دروغ خو نه دي ویلې که نه وی نه وی بیا که غل خلاص بیا بل لور به راولې اسنه دروغ هم راته نی په دوکه هم رانه د بل لور په نوم غله نه وړل چې لاړل هغه چې بوجونه هم سپړدل پیسې هم ورته واپس شوې بابا ډېر ښه بادشاه د مصر بادشاه ډېر ښه سړی و مونږ ته پیسې هم دا دي واپس کړې او د بنیامین څه غلی هم راله راکړه کنټرول او چې بیا تلل بابا دا بچې دا رور راکړې مونږ ته یې ویلي دي ګورئ وایي ښه مخکې چې راله یوسف وجلی دا هم راله وجنې نه نه چې څه واده یې قافله کې دي دله دوی یوازې ټولې قافلې نه به تپوس کړي بنیامین یې بوته ځان
څنګه بوته دو ځان نه کمره جوړه کړه دو کسان به په جدا جدا کمره کې سملې هغه دو مشران مخکې کېږي دا دو یو کې دا بل کې دا بل کې دا دو بل کې بنیامین پاتې شو وی جړل وی ته ولې جاړې وی دا ما یو ورور یوسف ارکه جمدی اوس ما هغه هم یو کوټه کې وش پکړی و نو په دې ته پتا وی خیر دی وی زه دې ورور شوم ته ما سره شپه وکړه ځان له چې کوټه کې د شپې وردن نشو نو ته وی بنیامین زاغه یوسف یې مخه وی دغه مکه د تا په څه طریقه پاتې کوم کار وختي بیا چې غله ولا برابر کړه نو هغه چې کم د سرو زرو جام به په هغې به یې غله ورکول هغې د بنیامین په بوجه کې واچو پټ ویګڼ چې قافله روانه شوه سړي ته یې آواز وکړې چې ای قافلې والا غلو د بادشاه جام چا پټ کړی هغه چغې کړې قافلې والا غلو بادشاه جام چا پټ کړی دی دی وی نه مونږ خو د یعقوب علیه السلام پیغمبر بچي مونږ غلا نه کوو وی څه سزا به وي که د چا په بوج کې غل جام راووته نو وی زمونږ د پلار قانون دا دی چې غل غلا وکړه نو هغه به هم د هغه سړي غلام وي چې د چا نه غلا کړي دې ته پته وه چې مونږ خو دا نه دی کړی وی بالکل خبره ټیک ته وی شروع کې لا وایي د هغوی بوجونه ولټول د هغې بوجونه ولټولو چې شکي نه شي اخره کې د بنیامین هغه بوج ولټاو چې ویې لټاو څنګه کې جام راووت دا دې مې هغه خو یې پټ پې کړم وی هغې ته پاتې کړه دوی ته وی زمونږ پلار به لیونی شي وی بس تاسو غلا کړې قافله دې ورته وایي که مخکې د موږ یو ورور یوسف شرمخ خوړلی شرمخ خوړلی صبر وکړې پته به ولګي څه به ښکاره کېږي که خیر دوی لاړل وی بابا زوی خو دې غلا وکړه نو مونږ څه وکړو خو بادشاه ګیر کړ غلا یې وکړه وی مخکې رانه یوسف ډډې ته که اوس هم رانه بنیامین ډډې ته که الله شته چې بیا غله خلاص وي دی بچې لاړ شي غله م راوړی بنیامین به مو ګوری لغوندی دی چې څنګه لاړل غلې پسې او غلې ته ور مخامخ شو یوسف علیه السلام بیا خو دوی خو یې نه پېژنې که نه ورته وی بابا مو ډېر زیات خفه دی او مهرباني وکړه دا بنیامین راکړه مونږ د یعقوب پیغمبر بچي یو او مخکې زمونږ یو ورور یوسف مونږ نه شر مخ خوړلی نو پلار مې هغه په سترګې ړندې وې او ده پسې ډېر زیات جاړې یوسف علیه السلام خپل تاج کوز که ورته یې وی چې تاسو یوسف سره څه کړي دي هغه درته یاد دي شر مخ خوړلی دی تاسو چې هغه سره څه کړي دی درته یاد دي چې دې وکتل انک لانت یوسف وی ته یوسف یې څه هغه ته څه وایي هغه پیغمبر دی او وی او زه یوسف یم دا ورته نه وایي ما سره ظلم ولې کوو دا ورته نه وایي زیاتې م ولې کوو زه م کوی کې ولې جوړم زه م ولې وجلو له لېږلې ما اوس یې جیل کې واچوی دا ټول دا ورته نه وایي یوسف علیه السلام څه وایي وی زه یوسف یم الله په ما احسان وکړه اللہ پا ما احسان ہوگا دا یوسف اس فکر میں کوئے اس فکر چیو نکی خان دا یوسف زی دما دا کمیس پوالے او دما دا پلار پا مخ پا ورواچوے او پلار مور میں ٹول رازے مصر کہ دی قافلہ روانہ شو کمیس ور سر دے نو یعقوب علیہ السلام اور دا معجزہ چینا دا اللہ پا خوخی دا اللہ پا اختیاری کا حالتا کہ پکوی کے زوی پروت تے یوسف پتا وطا نشتا یوسف پکوی کی پروت تے پلار تا نزدے پروت تے اللہ نہ خبر آئی بس خبر اخلاص شو دلتا مصر کی بادشاہ دے پلار تے نہ دے خبر جیل تا یوسف تلے دے پلار تے نہ دے خبر او دلتے اسا اللہ خبر آئی انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون کور والا ته وی د یوسف خوشبو را باندې لګي که تاسو ما ته د قمقل او داسې بل نسبت نه کوئ د هغه خوشبو را باندې لګي تالله انک لفی ضلالک القدیم دا ته څه نه ناپوهه خبرې کوې زړې خبرې کوې یوسف خو شرمه خوړی که نه په ما د هغه خوشبو لګي چې کمیس یې راوړو د پلار په مخ یې ور واچو قرآن وی فرتد فلما چې کمیس یې ورته په مخ واچو فرتد بصیره فوراً یې سترګې ولګېدې روښانه شوې سترګې جوړې شوې ما تاسو ته نه وې
چې زما بچی جمدی دی، ما سره زما د بچی ملاقات به کېږي، په ما خوشبو لګي، ما درته نه وي. بابا موږ معافي غواړو، موږ سازش جوړ کړو، موږ سکیم جوړ کړو، موږ معافي غواړو. یعقوب علیہ السلام هم الحمدلله پیغمبر وکنه، وی سوف استغفر لکم ربی، زه به تاسو له انشاءالله لږ صبر وکړئ، سبا وخت کې الله دعا قبلي هلته به د خدای نه بخښنه وغواړو. معافي کړل ټول بچي ورسره ځای چې ځو مصر ته روان شو. اوس د یوسف علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام ملاقات کېږي. الله کلونه پس ملاقات کېږي. فرشتې په اسمان کې الله ته وی الله اجازت راکړه چې دا منظر خو وینو. او کله چې یوسف علیہ السلام خوب لیدیو، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یولس ستوري او نور سپوږمۍ مې ولیدل چې ماته په سجده پراته دي. هغه خوب الله اوس رښتونی کوي. بادشاہ ته به خلکو تعظیمي سجده هغه وخت کې کوله جایز و، اوس ګناه ده، اوس منع ده. د اسمان فرشتې راغلي دي تماشې له، دنیا راغلی تماشې له، چې نن به یعقوب علیہ السلام پیغمبر او یوسف علیہ السلام سره ملاقات ډېره موده پس کېږي. آها چې رالل هماغه تعظیمي سجده یا انحنا سی کتابونو کې طالبان پې پوهېږي، هغه 11 رونه مور و پلار پرېوتل. یا ابت هذا تأویل بابا دا زما د خوب هغه تعبیر وښه چې ما ماشوموالي کې لیدلی، او 11 رونه او مور و پلار یې اوچت کړل او په تخت شهیدان سره کېنول. او بیا څه وایي بابا دا د الله فضل او احسان دی په مو تاسو باندې. تاسو د باندې نه خدای شهر ته راوستی. د یوسف علیہ السلام رونو سکیم او سازش جوړ کړ، لیکن خپله شرمنده او ملامته شو. او یوسف علیہ السلام له خدای پاک بادشاہي ورکړه، بې نقابه شو، ورته خپله ولا لاړل سلامي شو. سکیم سازش دما ځان ساتو، سخت جرم دی، سخته ګناه دی، به د مخې نه اخوا کړو لار به موږ ته کولو شي. ډېر خلک داسې کوي، اوس هم ډېر خلک رور مړ کي دا به مړ کو مجاهدات به پاتې شي، دا زوی دا مهرنی زوی رور دی دا به مړ کو، دا پلان کې به مړ کو، جایداد او دولت پر راته پاتې شي. سخت جرم او سخته ګناه. قرآن شریف کې الله وی کنه وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. دوی چې کله اتفاق کو، میټینګ یې کو، سکیم یې جوړو، الله رسول ته ور سره نه وي، هر سما درته خودل. ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. دا خلق سکیمونه سي سازشي جوړي، خفیه تدبیر، الله وی د دې انجام ما سره دی. بس بیا زه چې کا دوی له په پټه طریقه راشم اداره ونیسم، د دوی هغه بسي بیا ما ته نشي ټینګېدی. او دغه رنګې فرعون چې کله د موسی علیہ السلام خلاف سازشونه جوړ کړل، قرآن کې وی فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. خدای موسی علیہ السلام بیا برته بل وخت واقع بیان کم، بچ که ټول فرعونیان خدای په بحر قلزم کې غرق کړ تباه. زما رونو زما د خبرې خلاصه دا شوه. تاسو هم زما مقتدیان یو چې څوک زما بیان اوري، ټولو ته دا پیغام رسول غواړم، ټولو ته چې د مسلمان خلاف سازش، د هغه مال ته، د هغه عزت ته، د هغه بچي ته، د هغه نفس ته دا به نه کوي انشاءالله العظیم. موږ به دا وایو چې الله که د کوټې په منځ کې دا سازش ما جوړ کړ، الله ته خو ویلی که او سزا جزا د دې مالک الله دی، علیم بذات الصدور، او په هر څیز خبردار رب العالمین دی. او ذهن کې بس سوچ کې چې الله مې ونیسي، قسم په خدای که مې دې څوک بیا خلاص. د مسلمان خلاف سازش او سکیم دې باندې الله ډېر زیات خفه کېږي، ډېر زیات پې خفه کېږي. د یو مسلمان په قتل الله دونه خفه کېږي لکه ټول انسانیت چې څوک قتل کړي، ټول انسانیت. الله دې مو د سازشونو د سکیمونو نه وساتي. دعا وکړئ.
خدای مونږ هم د سکیمونو سازشونو نه وسات چې مونږ چاته جوړ نه کو مونږ دې د پردو سکیمونو نه الله په حفاظت کې وسات الله ته زمونږ مل شي الله ته زمونږ مدد وکړي الله زمونږ حفاظت نصیب کړي زمونږ د بچو زمونږ د مال د عزت حفاظت نصیب کړي خدای د ګناه نه په امن او امان کې وسات زما والدی صاحب ته دعا وکړي چې الله په قبر انوار نازل الله تقصیرات معاف کړي او ډېرو ملګرو تر اوسه پورې تعزیت له راځي او تر اوسه پورې ټلیفونونه کېږي د بار ملکونو نه نو زه د ټولو د یو انفرادي شکریه نشم ادا کولی چې څوک هم زموږ د والدې صاحبې په جنازه کې په تعزیت کې په ټلیفون په ذریعه د راتلو په ذریعه شریک شوي دي د میسیجونو په ذریعه الله بدلې ولا په دواړه جهان الله چې څومره مریضان دي ټول له شفا ورکړي خدای چې څومره قرضداران یې قرضونه اخلاص چاته څه پریشانۍ دي هغه ولا په خوشحالو بدلې خدایا زمونږ د عزت او زمونږ د حیا حفاظت وکړي زمونږ د بچو مال دولت زمونږ د ایمان حفاظت وکړي د انسان او د پیریانو د شیطانانو د سازشونو نه رب العالمین په امن او امان کې وساتي زمونږ د لاس د جبې نه مسلمانان محفوظ کړي او د مسلمان د لاس او د جبې ضرر نه الله زمونږ حفاظت وکړي یو ډېر لوی عالم او ډېر لوی شخصیت پیری طریقت او ډېر ښکلی عالم حضرت مولانا عزیز الرحمن هزاروي رحمت الله علیه څو ورځې مخکې وفات شوی د پنډې ډېر نیک انسان و ډېر ښکلی عالم و ډېر متقي انسان و پارسا عالم و حقګو عالم و او د اسلام او د دین او د تصوف ډېر لوی خدمت یې کړه غټه مدرسې را په پنډې کې دعا وکړئ چې الله په قبر انوار نازل مفتی محمد نعیم صاحب د کراچۍ مفتی نعیم صاحب دواړه زما د سفر ملګري مو الله یې د دواړو په قبرونو انوار نازل کړي الله دې بچو وارثانو له صبر ورکړي الله یې د نورو غمونو نه په امان کې وساتي یې بچي او د دې ملګری دی د بشیر جان وسیم الله نومې دی الله دې روغ صحت نصیب کړي زموږ بعضې ملګري کارخانو مارکیټ راغلي به مې منځله نور دوستان دي د پېښور یو ځای بل دی الله دې ټولو له خیرونه برکتونه څوک چې دا لرې لرې ځای نه راغلي د الله په یو یو قدم ولا اجرونه برکتونه خوشحالی ورکړي جی دا دعا ده الحمدلله الذین تواضع كنا دا غلطه ده جی الحمدلله الذین نه ده تواضع كل شيء كل خطا لعظمته والحمد لله الذين خطا الذي ذل كل شيء كل خطا دا ټیک پچا باندې دا ټیک پچا قسم نه ها د خټ د رحمان الله مور وفات شوی دا الله دې وبخي د خان شریف بچا د ترلورو د خان شریف بچا الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې خوشاله نصیب کړي د آخرت وارثان له خدای سر ورکړي د خټ شتوعیب استاد ورندار وفات شوی الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي وارثان له صبر ورکړي د میروزو د کندي د حزب الله ترور وفات شوی الله پاک دې مغفرت نصیب کړي زمونږه د میروزو د کندي د مطیع الله ناظم صاحب خور وفات شوی الله دې د هغې مغفرت نصیب کړي او خدای پاک دې وبخي الله دې وارثان له صبر ورکړي زمونږ یو ملګری سربلند بیمار دی الله دې ورله روغ صحت او شفا ورکړي او دا انګلینډ کې یو زنانه د ګردې تکلیف یې دی الله دې شفا ورکړي دا عبدالمالک زرګر د تخبې وفات شوی دی او الله دې مغفرت نصیب کړي او زمونږ د شاه فیصل ته دیم دعا و چا چې نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد والا ورکړي چا ته څه پریشاني وي الله په خوشحالو الله ته زمونږ نه راضي شي برحمتک یا ارحم